د رمضان مبارک په دغه اخیری جمعه باندې یو پوسټ یو تحریر یو میسج دا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات عام شوی ده او خلکو ته دا دعوت ورکوي چې تاسو څلور رکعات المنځ په خاص طریقه باندې وکړئ. دغه خاص طریقه ده نو بیا چې په زندگی کې تاسو نه څومره منځونه قضا شوي دي د دغه ټول منځو قضایي په دغه څلور رکعاتو کې بند ده. د ټول منځو قضایي ضروری نه ده، حالانکه دا به بنیاده باته ده، د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. دا توای قضای عمرې د قضای عمرې په ناو باندې دا یو میسج خلکو عام کړی ده، خو خلک یې اسې په دوکه کې اچولي دي، حالانکه د حقیقت سره دغه هیڅ تعلق نشته. دین هم دومره اسان نه ده چې یو کس ټوله زندګي منځونه نه کوي او دی صرف څلور رکعات المنځو کې او دا څلور دی یو ټول د قضایي لپاره کافي ده. نه، په دې باندې زه ان شاء الله مستقل دلایل درته بیانوم چې کوم کس منځونه قضا شوي دي د باره کې اهل سنت والجماعت احناف دیوبند دا موقف ته چې د یو منځو قضایي ضروری ده. یوه بله طبقه داسې ده چې هغه افراد شکار ده، یوه طبقه د تفرید شکار ده. یوه طبقه دا وایي چې ګوره چې کوم منځونه د تا نه قضا شوي دي د هغو قضایي نشته، بلکې محض توبه او استغفار کافی ده. استغفر الله وای بالکل یې قضایي نشته. دا د اهل حدیث غیر مقلدینو هم دا موقف ده. په هغه کې درې اقوال دی موجود دي، بیا از خبره تفصیل ته مخته بیا ځي. بهرحال یو موقف دا ده چې که د چا نه منځونه قضا شوي دي د یغو منځو قضایي نشته، بس توبه او استغفار کافی ده. دا غلط موقف ده. یو بله طبقه داسې ده وایي چې د منځو قضایي د ټولو منځو قضایي نشته، ها د قضای عمرې په ناو باندې د یو خاص په آخري جمعه باندې څلور رکعاتو د ترتیب جوړ کړی ده چې کوم څلور رکعاته سړی په خاص طریقه باندې وکړي دغه سړی د څلور رکعاته دا د ټولو منځو د قضایي لپاره کافي ده، حالانکه دا هم بې بنیاده خبره ده. اصل حقیقت دا ده چې کله منځونه درنه قضا شي دا په توبه او په استغفار باندې هم نه ختم کیږي. کله منځونه درنه قضا شي دا صرف په څلور رکعاته باندې هم نه ختم کیږي، بلکې چې څومره منځونه د تا نه قضا شوي دي د یغو منځو قضایي ضروری ده. بیا یو بله مسله په دا کې راځي چې تا ته معلومه نه چې تا نه څومره منځونه قضا شوي دي، یو کال منځونه دي، دوه کاله دي، درې کاله دي، به ته نیت څرنګه تړې. بهرحال هغه د اول انسان دغه مخته ټوټل هر شی ولیکي چې مانه یو کال منځونه پاتې دي، دوه کالو، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله. بیا چې کله هم منځه قضایي کوي بیا په دا کې دا نیت کوي چې الله د مانه چې کوم آخر د ماسخوتن منځ قضا شوی ده د هغه قضایي راګرځم، د مانه آخر ماسپښین، مازدیګر، ماښام، سحر، آخري لفظ دا پکې استعمال او بس دا کافي ده. دا هلته چې کله ته تاریخ او وخت یاد نه وي. په دې مسله باندې څو دلایل دي. اول دلیل دا ده حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكر. وای کوم انسان چې لمونځ پاتې شي، لمونځ نه هیر شي، یا داسې وي چې هغه ویده وي د خوب د وجې نه د لمونځ پاتې شي، بیا د دې کفاره دا ده چې کله هم د لمونځ یاد شي دی د لمانځه قضایي وکړي. په دې کې تفصیل ده بیا چې کله ورته یاد شي هغه وخت په ګوري چې هغه وخت مکروه نه وي، بیا د لمانځه قضایي کوي. او دې باره کې علامه محی الدین امام نووي رحمت الله علیه مختصر نوم دا فرمای فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان او بغیر عذر. وای په دغه روایت کې دا خبره ثابته ده چې کله منځ نه قضا شي بیا د لمانځه قضایي ضروری ده. ها کله تانه المنځ په غلطي سره هم پاتې وي بیا قضایي ضروری ده، او که قصدن منځ تانه پاتې شي بیا هم قضایي ضروری ده. که عذر دی وجه نه پاتې شي، که بغیر د عذر نه پاتې شي د لمانځه قضایي ضروری ده. دوم دلیل حضرت ابو عبیده بن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا روایت ته وایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي وایي د غزوه خندق په موقع باندې مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورو منځونه منې کړو.
ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا. بیا حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم ورکو ثم فاذن ثم اقام، بیا اذان وکم بیا اقامت وکړو، فصلى الظهر بیا اول د ماسپخیل منځ وکړو، ثم اقام بیا اقامت وکړو، فصلى العصر بیا د مازدیګر منځ وکړو، بیا د ماښام منځ وکړو، بیا د ماسخوتن منځ وکړو. سنن ترمذی رقم الحدیث 179 179. دینه هم دا خبره ثابتېږي چې کله د تانه المنځ پاتې شي قضا شي دغه قضایي ضروري ده. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 84 باب من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر، وای من ترک صلاة واحده 20 سنه، وای د کوم انسان چې یو منځ هم قضا شي اگر چې شل کاله ورې نه تیر شوي لم يعد الا تلك الصلاة الواحده، وای په دغه انسان باندې د دغه منځ قضایي ضروری ده. د دغه یو منځ قضایي به یو منځ چې کومه د یغه به قضایي کوي، دا نشي کولای چې مطلب منځونه زیات څه قضا دي او دای صرف 4 رکعات منځ کې او بس دا و چې ما خو د منځ قضایي پوره شو، نه دا سه اسانه هم نه ده. دینه دا خبره ثابته شو چې کله منځ د قضا شي بیا د منځ قضایي ضروری ده. اهل بدعت باطل یو دلیل پیش کوي، من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. وای کوم انسان چې منځونه ځنې قضا شوی وي بیا د جمعې په آخري د رمضان مبارک آخري جمعه په دا کې 4 رکعاته په خاص طریقه باندې وکي، بیا دا د یو ټول منځو لپاره کافی ده. دغه روایت مبارکه مولا علی قاری رحمت الله علیه دا ډېر غټ عالم تیر شوی ده، متوفا 1014 هجری. دا فرمایي وای باطل قطعا، دا روایت قطعا باطل ده لانه مناقض لاجماع، وای دا روایت د اجماع خلاف ده على ان شيء من العبادات لا يقوم مقام فائدتنا، و یو عبادت دا د څو کالو عبادت قائم مقام نشي جوړیدل. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه دغه روایت باره کې فرمایي وای دا روایت بالکل باطل ده، دا د اجماع خلاف ده. لہذا هغه خلک چې په داسې مسله کې دغه میسج پلاوي د قضای عمرې په نو باندې خلکو ته دعوت ورکوي، پوسټونه جوړوي، د داسې خلکو روکتام پکار ده. دا د شریعت په مزاج کې تبدیلی راوستل، حالانکه شریعت دې خبره کله هم اجازت نه ورکوي.